د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو زه ستاسو ورور رحیم خان کتونکو تاسو سره د خواځخیلې د مټې د حدودو کې چې کوم زمونږ ایریا راځي په هغې کې درته موجود یم. ګرانو قدرمندو مینوالو 1.5 غنټې مخکې چې دی په مټه په دې ایریا باندې هم ګلۍ هم وشوه او یو توپان راغی. د توپان د لاسه چې دی کم مین شاره چې هغه د مټه ټو خواځخیله دا ایریا چې دا او بالکل د پل خواته داسې حادثه راغله چې کمې کمبې د ستنې مین 11000 لینډ چې دی هغه راولیدلی دی. دغه مناظر تاسو ته ښیم. دا مناظر تاسو لیدی شئ چې بالکل په مین روډ باندې پراته دي. دې ته د مټې پولیس ټریفک چې هغې ته اطلاع مشر ته وشوه، هغې خپل اهلکاران چې دي راوغوښتل او په هغه پوینټ یې ورته دي په کم پوینټ باندې چې کم د ډینې دا اوړي. تاسو به دا ډینه اوس وینئ چې په دې کې ډېر په مشکله باندې اوړي لوډ ډینې چې دي هغه نه پرېږدي. دا کمې چې عامې ډینې راځي تشې وي خالي وي هغه هم ډېر په طریقه ځي. ګوره تاسو وینئ چې دا وسپنه هم د هغې سره لګي. نو د دې انتظامیې ته موږ هم دا وایو چې د دې کم ذموار دی هغوی ته هم دا وایو چې برای مهرباني وکړئ شپره روانه ده، کم لوډ ګاډي راځي بالکل نشي په دې باندې تللی. اوس ګوره دې کې یو ګاډی راغی چې هغه په دې طرف تللی نشي، هغه به واپس کېږي. دا تاسو وینئ چې ډېر د خطرې باعث دی. په دې کې ډېر ګاډي چې دي هغه ولګېدو. دا اوس کم ګاډی چې دا مخامخ را روان دی بالکل هغه په دې کې تللی نشي، هغه به واپس کېږي د دې ځای نه. د دې سره سره چې دی کم نور واړه ګاډي چې راځي هغه غوښتی شي. یو شپږ تقریبا سستنې چې دي هغه راولېدلې دي. د دې سره سره چې 2 سټریټ لایټ هغه د دې توپان سره چې دي راولېدلې دي. تاسو د کیمرې په سترګه بالکل لیدی شئ. دا اینئ کم لوډ ګاډي چې راځي هغه د دې ځای نه واپس کېږي، هېڅ پته نه لګي. خو الله دا رحم کړی څه جاني نقصان نه دی شوی. او کم دا ګوره دا لوډ ګاډی راغی دا د ټریفک اهلکار یې واپس کوي نو پته نه لګي که نقصان جوړ شي. د دې د وجې چې دی دا ګاډي چې دی واپس کېږي بل لوډ ګاډی بل کم دغه مصدر اله دا هم واپس کړه ځکه چې په دې کې تللی نه شي. کم چې د هغې لیمنډ هغه جنګلې کته وي نو هغه چې دی هغه باقاعده پرېږدي. واړه ګاډي چې دي هغه ځي هغه هم ډېر په خطره باندې ځي، هېڅ پته نه لګي څه نقصان وکړي. نو تاسو دا مناظر تاسو ته وښول، تاسو وینئ چې دغه توپان باعث چې دی د توپان د لاسه چې دی دا نقصان چې دی هغه وشو. خو ډېر زموږ دلته کې کم خلک چې دی هغې دا خبره کوي چې دلته کم سیمټ په دیسیس کې لګېدلي دي. کمې ستنې 11000 فول چې دی دلته نال شوی دی نو هغه په کمو سیمټ پکې کم لګېدلي دي او د هغې د وجې چې دی دغه راله ځکه که داسې د توپانونو سره دا ستنې ولیږي نو دا خو بیا هېڅ هم نه شو ځکه چې دا دې ځای کې داسې اوسپنې دا د پرایویټ د ټریفک دا د وابډا پرایویټ کس دی چې هغه هم دلته راغلی دی. کم چې ذموار د وابډا دی هغه لا هېڅوک نه دي راغلي چې دلته راغلي وی. دا 2 غنټې وشوې په مین روډ باندې دا سیس پروت دی. ډېر خلکو ته تکلیف دی او لوډ ګاډي راځي هغه واپس کېږي. نو پکار دا ده چې د دې هغه ذموار راشي او په دې ځای بر وخت کاروایي وکړي. د دې لپاره کرنک راولي او کرنکونه دغې کې چې دا اوچتې کړي ځکه چې استنې جمپ وهي. خدا نه خواسته که چېرته نور داسې حادثه وشي ګاډی د لاندې وي او حادثه وشي نو بیا به ډېره لویه ستړي جوړې شي. تاسو کتی شئ دا سیمټ دي، دا پکې باجري ده، دا پکې کمې پولونه چې اوښتي دي دا تاسو باقاعده لیدی شئ.